د تراو خبره شروع وه. تراوی چې دي دا سنت مؤکده دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په زندګۍ کې 3 پیرې تراوی دا ثابت دي، د ترمذی شریف حدیث هم دی وغیره، او هغه مختلف تعداد پکې مذکور نه دي په دغه احادیثو کې. هغه مختلف وختونه راغلي چې څونه وخت یې کړی دي. یو پکې دومره راغلي دي چې صحابه وي چې موږ سره دا یره پیدا شوه چې یره رسول الله اسنه چې زموږ نه پښمنۍ لاړ شي، ماسخوتنې تراویح شروع کړي او دومره وخته پورې کړي چې موږ سره دا یره پیدا شوه چې اسنه پښمنۍ ټیم رانه لاړ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټیمه پورې څه کوله؟ تراویح کول. یو بیا نور احادیث دي اگر چې هغې کې ضعف شته، خو هغې نه 20 رکعاته د رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت دي، نو چې هغه ټول راجمع کړي نو بیا صحت ته رسي. یوه خبره دا خو هغې ته لاړ. بیا دویم نمبر خبره دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کار باندې حکم کړي، لکه په کار دا حکم کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې زما تابعداري وکړئ او زما د صحابو تابعداري وکړئ. د چا تابعداري وکړئ؟ زما تابعداري وکړئ او زما د صحابو. او فرمایلی دی چې دا خلفای راشدین چې دي دا هدایت یافته دي، د دې تابعداري وکړئ. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین. زما د سنتو تابعداري وکړئ او دا خلفای راشدین چې کوم دي دا هدایت یافته دي، د دې تابعداري وکړئ. نو بیا خاص کر ما درته په دې کې هوځه ذوق شته سناسه، خو بیا هم دې ته رسي چې د دې نه ته مخ نشي اړولی. خیر بیا هم که دغه تبریک والی، نو بیا عمر رضی الله تعالی عنه دا امت چې دی 2 بدیزه مثال په تور ولاړو، 10 بدیزه ولاړو، 6 ببلزه ولاړو، چا به اوږدې کولې چا به لنډې کولې تراویح. عمر رضی الله تعالی عنه دا ټول خلک را جمع کړه په یو امام باندې، په یو امامت باندې، او 20 رکعات وی چې دا به تراویح د دینه به کم نه کوي او په هر جمعات کې به کی. ور صحابه موجود دي، علی رضی الله تعالی عنہ موجود دي، عثمان سے موجود دي، امیر معاویه پشان شخصیات موجود دي، حضرت انس موجود دي، حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عبدالله ابن مسعود، دا سلور والا عباد الله چې دا موجود دي، لوی لوی خلق موجود دي. هغه کې چا مخالفت ده دي اونکه چې دا خبره د سم نه ده، ټول باغی عمل وکړو. علی سیبوی الله رب العزت د عمر سے قبر منور کی څنګه چې د زمون جماعتونه دا سکو دا منور ک په عبادت سره ګوره. دکا نو دا کدی ته بیا واړه نو دا قولی سنت شه د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وی زما د صحابو تابعداري وکي، او فعلی سنت شه د ټولو صحابه کرام. او دا زمون دا فقه مساله ده چې فقه ثابتی کې د یو څو سیزونه یو څو سیزه دي، اول قرآن دی، بیا حدیث دی، بیا اجماع ده، بیا قیاس دی. اجماع هغې ته ویلی شي چې علماء حق د زمانې په څه باندې راغونډ شي، نو دا خو له علما و صحابو په شان شخصیات راغونډ شوي دي، لوی لوی خلک په دې باندې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من قام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. او وی چې چا په دې رمضان شریف کې ولاړه وکړه چاته الله رب العزت ته او د ثواب په نیت باندې، د څه باندې؟ د ثواب په نیت باندې، نو الله رب العزت ورته تیر ګناهونه ټول معاف کوي. الله رب العزت ورته تیر ګناهونه ټول معاف کوي. صحیح. نو ما درلوي چې الله رب العزت دا میاشت راوستې ده، بیا په دې کې دا لوی لوی مرتبه الله رب العزت انسان له ورکوي. دا مراتب په نورو میاشتو کې انسان ته نه میلاویږي. نو موږ دې خواري وکړو، موږ دې خواري وکړو. الله رب العزت راله توفیق راکړي او دغه 20 رکعاته تراویح چې کو بیا تراویح ځان له سنت، ختم پکې ځان له سنت، او دا په جمع کول ځان له سنت دي. الله رب العزت راله توفیق راکړي. او دې سره چې د هر قسمه ډرامونه، د هر قسمه غیبتونو چغلونه ځان بچو ساتو، د قرآن سره تعلق پیدا کو او د غیر سره تعلق په دې میاشت کې کوشش وکړو چې کټ کو. الله رب العزت راله توفیق راکړي.